یو صحابي دی د مکې نه هغه هم شام ته سفر کوي یو بدو ورته رالی ورته وایي ته هم شام ته ځې او زمزم ما څه سورلي ده او ما له به څه لږ غونته مختصر اجرت راکړي او زه به تا ځان سره شام ته ویسم هغه صحابي وایي ما ته مسانه ښکاره شوله چې او ډېره ښه ده وایي چې زه ورسره روان شوم نو ما ته یې خبره وکړه چې ما ته لارې معلومې دي لاره کې به ته کار نه ساتې زه بار بار شام ته ځم راځم تاسو چې د عربو خلک په کم ځای ځئ راځئ دا لارې اوږدې دي ما ته لنډه لار معلومه وی ماړه کې وی ځه نږدې لار به م ویني او وی به بس دا خو ستا د شام سفر ملګری دی وی چې سفر هم شروع کو لار ښه ټیک ده او هغه لار نه ده په کم چې موږ شام ته سفر یې کوو خو ورو ځنګل شروع کي او لار ختمیږي ځنګل زیاتیږي او لار ختمیږي خو ډېر لرې مزل هم وکړو آخري عقوبت دا چې لار ختمه شوله او یو ځنګل و دا بدو د دې خپلې سورلۍ و خاص نه راکوشو او وی ما ته وی چې ستا سره څه مال د تجارت یې هغه راکړه وی بس زه پېښ شوم او تور یې راویستله وی ما ورته وی چې دا مال هم واله او دا پیسې والا خیر دې ما مو وجنه پرېمې ده هغه وایي چې نه چې تا والم ته خو بیا مکه کې خلک خبرې دار سوالم دام د نلم او تام وجنم وی ښځه بیا ما ورته چې یو کار وکړه چې خامخا مې وجنې وی خامخا دې وجنم وی ښځه داسې کار وکړه چې یو 2 رکعته مونځ ته مې پرېږده چې یو 2 رکعته مونځ وکړم صحابي له مرګ راځي او سوال ورته بیا نه کوي وایي 2 رکعته مونځ ته مې پرېږده چې 2 رکعته مونځ وکړم دا بدو ته وایي چې زه مونځ وکړه ستا ډېرو ملګرو مونځونه کړي دي ښکته کنده کې دې کوپړو ته وګوره ما چې وکتل ښکته ډېر لاشونه او کوپړۍ پرتې وي او یې ډېرو 2 رکعته مونځ کړی ته یې م وکړه زه په مونځ ودرېدم خو ما په قرآن پاک کې یو آیات مبارکو د هغې ورد به ډېر کو او بعضې فقهاو د بسم الله لیکلی دی چې بسم الله ورد به ډېر کو نو چې کله ما دا مون شروع کو نو هلته کې بسم الله الرحمن الرحیم د الحمد نه مخکې رالی نو که څوک وایي چې د بسم الله ورد یې کړی نو بیا هم ټیک ده او که یو آیات وي هغه آیات مې په دې قرآن پاک کې چې کوم ما د هغې بار بار ورد د وظیفه نیولی هغه مې تلاوت کو وی یو رکعت مې وکړو چې 2 رکعت مې وکړو د یو کس د خپو د دا کشار شروع شو ما چې څوک خو بل هم رالی خو ما خپل مونځ ډېر په طبیعت سره خو په دې مونځ کې بس یو آواز مې واورېده وی چې آواز مې واورېد د آواز نه پس مونځ مې وکړو چې سلام مې وګرځو نو دې سیټ ته د دې سورلۍ خواته دا بدو پروت دی اور پې بلیږي اور پې لګېدلی دی لمبې کوي د دا وجود د وچ خشاک غونته کې اور پې لګېدلی او یو روایت کې راځي نه سر ته والی شوی خوا پروت دی وی بس چې ما سلام وګرځو یو ښایسته شکل صورت کې یو کس ولاړ دی نو وی بس زه ګبراو غونته شوم وی ما ته چې مه ګبراوېږه خپل مونځ وکړه وی ما چې مونځ مې وکړو بیا مې دعا وکړه وی ما ورته چې څوک یې وی چې کله دې سړي تعالی وارننګ درکو د دې مرګ او د وجلو وی زه په اسمان کې وم او زه د هغې آیات په مناسبت د الله د جانبه مقرره شوې یم چې دغه آیات څوک تلاوت کوي یا بسم الله یا یو آیات نو د هغې دپاره زه یو موکله یم زه به د هغه کس دپاره خدمت کوم نو چې کله د آیات تلاوت شسته او تا ته دا مسله وه نو وی اسمانونو کې ما ته الله رب العزت وفرمیل چې فرشتې د کم آیات په ضمن کې چې ته موکله مقرروي مخ د ځمکې ته زه هغه کس ته یو ډېر لوی تکلیف ورپېښ دی الله پاک زه راولېږلم زه فرشتې یم او ستا نجات نصیب او ستا دشمن د دغه آیات بعضې اوقات داسې وظایف ذکر اسکار چې هغه انسان ته ډېره لویه پیدا ورکوي لکه حدیث کې راځي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم چې دا څوک وایي یو کم سل نقصاناتو دپاره دا د نجات ذریعه ده او د ټولو نه کم نقصان د انسان ذهني پریشانی به ختمیږي او حدیث کې راځي دا کلمات زه اکثر ویم خو زه اوس یو مقرره بیا یم ویم او تاسو ملګري بیا وایئ را سره یو وارې هغه یو وارې اجر خو به الله درکړي که نه